بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو موږ دا خبره کړې و دا حقیقت تعریف من کړو چې حقیقت دې ته لګي الکلمه المستعمله فيما وضعت له فيما يصح به تخاطب. دا کلمې ته لګي چې وضع کړل شي په استعمال شي په هغه معنی کې لکه نه پاره چې دا وضع کړل شي په اصطلاح د تخاطب کې. نو بیا منګوي چې په دې حقیقت په تعریف کې چونکه د وضع ټکی راغله نو وضع ستو د وضع تعریف کړو چې تعین اللفظ للدلاله على معنى في نفسه چې دا د یو لفظ د پاره د یو لفظ تعین کول دي متعین کول دي د پاره دی چې دا په خپل معنی من دلالت وکړي. په خپل معنی من دلالت کول مطلب دا دی چې زم د بلې کلمې ته محتاج نه وي چې زم د بلې کلمې ته محتاج نه وي. اوس دا تعریف خو اسم او فعل ته شامل دی او آیا حرف ته هم شامل دی او کله شامل نو په دې کې اختلاف دی. علامه ابن حاجب رحمت الله علیه وی چې لکه دا خپل معنی ورکي نو دا غي معنی جوړي ورکول د پاره دی بلې کلمې ته ضرورت ده او علامه رضی الله عنه چې دا خپل معنی ورکي پرې کې بل کلمې ته محتاج نه خو ها چې دا افرادي معنی ته دی جزئی معنی غوښنه بیا به مخه ضرورت به ورته. نو په دې تعریف سره د ریوځي د تعریف سره چې مجاز وته ځکه مجاز چې کنه دا معنی دغه لپاره مجازي لپاره وکړل شي یعنی کم د لپاره چې وځشي لپاره نه استعمالي. او دویم دا ده چې مجازي معنی موږ درې نه اخلو نه لپاره قرینه ضروری ده او موږ لیکوي چې دا وضعي لپاره قرینه چې دا بګینه بغیر د قرینه خپل معنی مان دلالت کوي او مشترک چې دا بګی داخل دی نو مشترک به کله څنګه داخل دی مشترک هو لکه قرأ دنده خو نه په هیڅ دلالت کوي نه په تور کوي بلکې په ځوانو باندې کوي نو دا په تعدد د وځي سره کوي یعنی وځي لکه په پیری شوی دا نور دا مطلب نه دی چې کوي کنه. او په دې تعریف کې چې دا لکه کنایه په کې داخل او که داخل نه نو مصنف باندې په کې دا کنایه نه داخله او بعض کسانو په کې دا کنایه داخله کړی دا او مصنف رحمت الله علیه چې کنایه په کې ځکه نه داخل کنه چې په کنایه کې نسبت نه دا معنی اصلي ته کې چې کنایه دي ته وایي کنه چې راغی نه لکه مطلب لازم د معنی موضوع مراد وي او معنی موضوع ته مراد اغستل شي نو ای دل کې کتر دینه مطلب دا واغستې شي چې د کنایه نسبت ته معنی اصلي ته کې د معنی اصلي لپاره وځ شوی دی نو دې څه خدای مجاز هم د دې لپاره وځ شوی اگر چې استعمالي کې بګینو لکه رأيت اسدا يرمي دلګي د اسد حیوان مفترس لپاره وځ شوی دی خو استعمالي کې بګینو او یک چې اذا قرینین مراد لرغنا کنایه مراد دا واغلی چیرې دا لازم معنی اصلي ته مراد واغلی نو موږ لازم معنی اصلي چې دا په کتاب معنی به الګ چې کله قرینه موجوده وي نو د قرینین موجوده دي د وجینا او موږ ویلي په دغه په تعریف کې چې قرینه و پکې نه او دلګي د کنایه چې لازم معنی اصلي نو بغیر د قرینین هغه نشي اغسته پرې باندې پوښتنه تاسو ها اوس کم کسانو چې په دې تعریف کې دا کنایه ټکي داخل کړي دي چیرې د وجه دا تعریف دا کنایه ته شامل دي نو هغه د ځان لپاره دلیلونه وای نو موږ به هغه دلیل الله جواب ورکو. ډېر ځان لپاره دا خبره کوي چې لا ویلا وقالو صلی الله علیه خبره کوي چې دا دغه چې کنه بنفسه چې تعریف کې دا بنفسه ټکي راغله دي چې تعیین اللفظ للدلاله على معنى بنفسه نو بنفسه مطلب وای دا ده چې په دې کې به د قرینه بنې چې هغه مانع وي د اراده د موضوع لهونه دغه قرینه وبګي او دغه قرینه بنې چې هغه معنی وي دا موضوع له د معنی د اراده کول نو مجاز کو ځکه وته لري چې بدی کې لکه قرینه موجوده ده چې دلګي معنی موضوع له اغستل مانع دي قرینه شته او په کنایه کې هم قرینه شته ده او هغه قرینه چې نه دا مانع نه ده د خبرینه چیرې معنی موضوع له دي ته مراد واخلي پوه شئ. او دویم د ځان لپاره دا و چې دا کنایه په کې څنګه داخله ده چې دلګي ویلي دي د بنفسینه مطلب دا دی چې بدی کې به قرینه لفظیه بنئ سبب نه نو چې قرینه لفظیه بګی نه نو مجاز به څنګه نه داخل چې باقي قرینه لفظیه موجود ده او دا کنایه به څنګه داخله ده چې په قرینه کې به پرې کنایه کې قرینه لفظیه نه پوه شو به باندې لکه باندې پوه شو مجاز به ځکه نه داخل چې په مجاز کې قرینه لفظیه موجوده ده او کنایه به ځکه داخله ده چې په قرینه کې په کنایه کې قرینه لفظیه نشته ده پوه شو به باندې نو دا ولا جواب ورکړه چې دا اولنې جواب خو دی غلط دی
ځکه وای کتره قرینه نه مراد د سیوالي چیرې د نه معنی موضوع له اراده غسل ممتنع دي نو بدی وځي په تعریف کې د موضوع له ټکه راغی نو ته دې وځي په جندل په موضوع له باندې موقوف دی د موضوع له په جندل په وځ باندې موقوف دي نو دا خو دور دی او دور باطلی او دا فهمه خبره چې ته چیرې د قرینه نه قرینه لفظیه مراد او قرینه معنی نه مراد نو کله کله دا مجاز هم د سیوی چې دا په خپل معنی غیر موضوع له باندې دلالت کوي او قرینه په لفظي نه بلکې قرینه په معنی پوښښ به باندې دغه ته پوره به مخکې ولا يقال ويل لا يقال لا مخکې خدا خبر د کړی دی چې وفي كثير من النسخ بدل قوله دون المشترك دون الكنايه وهو ساون لانه يريد بالكنايه وكثر اراده وکړي چې کنایه په نسبت سره معنی ست دا موجوده نو دغه شان د مجاز موجود دی ضرورت نه چې ان الاثر في قولنا رايت اثرا يرمي موضوع للحيوان المفترس وان لم يستعمل فيه دا ولا شو کنه وان اريد كجدا اراده وکړي چې انها موضوعه بالنسبه للمعنى الكنايه چې دا وکړي شی په نسبت سره معنی کنایه دی لازم د معنی اصلي مراد دی نو بیا فساد دا غي ظاهر دی ولی لانه لا يدل عليه بنفسه بل بواسطه القرينه ځکه دا په خپل معنی اصلي باندې دلالت کوي او ذات خود دلالت نه کوي بلکې په واسطه د قرینې سره کوي فلا يقال سره وس دغه کسان چې کوم چې دا کنایه په کې داخله ده د وجه په تعریف کې کنایه داخله ده نه دا د لپاره دلیل وای چې لا يقال ودی نه ویل شي په جواب کې معنی قوله بنفسه چې د مصنف پر قول کې دا بنفسه ته چې راغله د دې معنی دا ده چې من غیر مانع قرینه چې بغیر د قرینه چې معنی به د ارادې د موضوعونه واښوي نو یې پرې راځي په مجاز کې معنی موجوده چې لکه معنی موضوع اراده وکړل شي او په دای کې معنی نشته نه په کنایه کې معنی نشته یو دا او دوی چې بنفسینه مطلب دا دی چې قرینه به خو قرینه لفظیه بنوي نو په کنایه کې قرینه لفظیه نه او په مجاز کې جندا قرینه لفظیه فعلى هذا يخرج من الوضع المجاز دون الكنايه نو بده سره د وجه د تعریف مجاز او کنایه ونه وتا ولأن نقول سره مصنف وذل جواب ورکړي چې نوري سره ځوان خبره غلطي دي ولې غلطي دي اول نه خو دغه دا چې اخذ الموضوع في تعريف الوضع فاسد اغستل موضوع په تعریف د وضع کې دا فاسد دي هغه پوښوي چې د وضع تعریف کوي چې لکه غیر مانعه عن اراده الموضوع له نو دا دغه دا اراده غسل معنا موضوع له نو په تعریف کې د وضع په تعریف کې تا موضوع له داخل کو د وځي په تعریف کې څه داخل کو او دا دور دی ځکه چې د وځي په جندل په موضوع له باندې موقوف شي وځه څه ته وځي راغی د پاره وځي شوی موضوع له څه ته وځي هغه راغی د پاره وځي شوی نو وځه په ځوانو کې راغی لأن أخذ الموضوع في تعريف الوضع فاسد للزوم الدور وكذا حصر القرينة في اللفظية او دا رنګ حصر کول راګیرول د قرینه صرف په لفظي کې دا هم صحیح دي ولی لأن المجاز زکه دا مجاز کله کله لو قد يكون له قرينه معنويه کله کله لپاره قرینه معنوي لکه پوښښ به معنی کله کله لپاره قرینه سوي ها وس بل خبره کوي لا يقال دا هم دغه کسان کم چې لکه دغه وای کنه چې دا په دې وځي په تعریف کې مجاز څنګه داتې وتل له کنایه په کې سره داخله ده دې نه لپاره دا وای چې لکه دا قرینه په کې دا کنایه په کې څنګه داخله ده کنه چې په کنایه کې موضوع له معنا اغستل جندا په کې سری ممکن دي الکه د کنایه په تعریف کې معنا موضوع له اغستل سری ممکن دي او په مجاز کې خدا خبره نه کنه ها په مجاز کې دا خبره نه واښو به معنی ها ځکه دی وی دا کنایه کې دا لفظ په معنا موضوع له کې استعماليږي او کوم څه چې په معنا موضوع له کې استعماليږي نو هغه د وځي په تعریف کې ځین دا داخل له واښو به معنی ها او یا د دې هغه لازم معنی چې دا مراد هغه څه کیږي د مصنف رحمت الله علیه معنی کنایه دا نه په حقیقت کې داخل نه په مجاز کې داخل ده په حقیقت کې نه داخل ولې نه داخله ځکه چې د سره پاره وځ شوی د پای کې استعمال نه بلکې لازم معنی اصلي هغه سره کیږي او مجازي معنی ته ځکه نه ده مجاز ځکه نه ده چې دینه معنی موضوع له اغستل جننده صحیح دي لازم د معنی موضوع له اغستل جننده صحیح واښو به معنی په حقیقت کې ځکه نه داخل چې دې لپاره وځ شوی نه لکه ته په د چا مبارک یو کس دنګي کنه او ته طویل النجات ده طویل النجات یعنی دنګي دغه والا ده ستنی والا ده
نو دې طویل النجات ته حقیقت نشي ویلې ځکه د اوږد سړي لپاره طویل النجات وځه شوی نه دی پوه شئ او مجاز تیم نشي اغسته مجاز او دا مجاز هم نه ځکه چې دینه لازم نه معنا اصلي اغستل ثي وي لکه طویل النجات نه لازم اصلي دغه اوږد سړی لکه پوه شو به معنی لا يقال ولن ملشي معنى الكلام چې معنی د کلام انه خرج عن تعريف الحقيقه والمجاز دون الكنايه چې وتل تعریف د حقیقت د مجاز نه کنايه ولې فانها ايضا حقيقه زکه چې دا کنايه هم حقیقت ته بدات تاسو کوئی علامه سر ربي صاحب المفتاح چې علامه سغاګر رحمت الله علیه په دې باندې تصدیق کړی دا لکه پوه شو به معنی زکه چې دا په خپل معنی موضوع کې استعمالي کی کنه او چې دا په حقیقت کې شامل لږه چې دا په خپل معنی موضوع کې استعماليږي ولأن نقول هذا فاسد على رأي المصنف المصنف فرای باندې خبره غلطه ده ولی لأن الكلاية لم تستعمل عنده فيما وضعت له ځکه کنایه د سره لپاره وذکر شوی د پایله لپاره نه استعماليږي بل انما استعملت في لازم الموضوع له بلکې دا استعماليږي په لازم د موضوع له کې مع جواز اراده الملزوم سره دې نه چې ملزوم ته اراده کړي شي نو حقیقت خو ځکه نه چې موضوع له د دې لپاره نه ده او مجاز څنګه نه چې موضوع له دې اغستې شي وسيجيء لهذا زياده التحقيق ونور تحقيق ان شاء الله لكن هي په باس کې راشي دې دریم باس چې نه لکه لاولنه تشبيه ده دویم مجاز ده او دریم کنایه ده کنه نو کنایه کې بل مختلف خبره براشي وزدید نه بل خبره کوي والقول بدلاله اللفظ لذاته ظاهر فاصل ما دو ګورئ اول خدا خبره ده کنه چې د لفظ د پاره لفظ د هر لفظ د معنی لپاره وځه شوی دی نو دا وځه کوم کې څوک د لګځې مې ګلاس نو دا دې شي د لپاره وځه شوی دی زم پنسلو نو دا دې شي د لپاره وځه شوی دی زم موبایل نه لري لپاره وځه زم کتاب نه لري لپاره وځه شوی دا چا وځه کړی دا شوزونه نو بری کې قولونه دی یو قول پکې دا چې دا شارع وځه کړی یعنی الله پاک دا بذریعہ د وحی باندې خلقو د خول دي یا الله پاک د خلقو په ذهن کې فضله کې دا خبره بدی تور باندې کړی دا چې دا داسې د لري دا کړی دا داسې د لري دا کړی او یاد دی هغه موجود چې دا غیر واضعین چې دا غیر شارع دي اسو کو چې هم شارع دي هم غیر شارع دي خدا یو معتزلی دی عماد ابن سلیمان نوم دی معتزلی دوی چې هر لفظ یې کنه دا په خپل معنی باندې دلالت کوي یعنی دا لفظ نه دا په خپل معنی باندې دلالت کوي چې زما دا معنی ده لفظ په خپل معنی باندې دلالت کوي چې زما دا معنی ده نو دا خبره چې معتزلی کړي ده کنه دا خبره غلطه ده چې هر لفظ په خپل معنی باندې په خپل باندې دلالت کوي لکه موږ وایو چې دا لفظ د دې لپاره وځه شوی دی نو کبدی کې استعمال او حقیقت دی او کبدی کې استعمال نو مجاز وي کنه پوه شئ نو دا یار وای د عماد ابن سليمانو چې لکه وځي د پکې ضرورت نشته لري چې دا دې لپاره وځه شوی دا دې لپاره وځه شوی دی بلکې هر لفظ دا د معنی لپاره دا وځه شوی دی او هر لفظ خپل مناسب طبیعت په اعتبار سره پادي باندې دلالت کوي نو دا خبره د پسلور طریقو باندې غلطه یو خدا دا که هر لفظ په هر معنی باندې دلالت کوله نو پکا دا چې د جبو کې دا ټکه بیا بدلې دی نو خو په یو جبه کې یو ټکی یو معنی په بل جبه کې بل معنی په بل جبه کې بل معنی لکه سو اونټه کې سو نو په عربی کې د سو معنی چې نن دا لکه دغه دا خرابی ده او د قصو ده په فارسی کې د سو معنی چې نن دا لکه جانب ده طرف ده او د قصو ده او په ترکی کې د دې معنی چې دا وبدي نو کله چې د هر لفظ په خپل معنی باندې بیا سو پکاره چې په هر جبه کې د دې وب معنی نه زم دا چې دا خبره غلطه ده کنه چې لفظ په خپل معنی باندې بدل خو ته کې وځي د ضرورت نشته بیا وکړو چې هر انسان په هر لفظ په هر معنی باندې پوهیدل هغه حال دا چې ډېر خلک هغه د الفاظ معنی ول ورجیم نه واښوي لکه څنګه چې دا لکه څنګه چې لفظ په لفظ باندې دلالت کوي یعنی لفظ دا وي ته دا هر څه د پدې کې چې دی وسو کوین کوي دا چې د هر لفظ لپاره یو معنی نو بیا په کار چار سره به کوی دی او دریم دا چې سره خبره غلطه ذکر چې بیا خو په کار چې په هر ټیم کې د لفظ د ما معنی حقیقي غستله او معنی مجازي په اثر غستل بیا ممکن ونه واښوي او څلورم دا چې کله کله د سی وی چې لفظ د یو لفظ نه د یو اصطلاح نه بل اصطلاح ته منتقل شي لکه صلات دا دعا ده او دا بل اصطلاح ته منتقل شي نه دی معنی چې دا بیا بدلیږي نو کله چې نو بیا په کار درل چې د منقول لینا منقول على معنا غسل د سنړو صحیح وینو واښوي
نو والقول بدلاله اللفظ لذاته ظاهره فاسد ويقول او دا قول چې هر لفظ د خپل ذات په اعتبار سره دا په خپل معنی ما کې ظاهر دی دا خبره سره فاسده ده دا خبره سره یعنی ذهب بعضهم بعض کسان تریری سوق دي دا بعضی نو عماد ابن سليمان زميري معتزلي دی وی الى ان دلاله الالفاظ على معانيها چې دلالت د الفاظو په خپل معنی باندې لا تحتاج الى الوضع دا محتاج الى الوضع دا بل بين اللفظ والمعنى مناسبه طبيعيه بلکې د لفظ او د معنی په منځ کې مناسبه طبيعت وي یعنی ذاتی مناسبت وي پکې تقتضي دلاله كل لفظ على معناه لذاته چې هر لفظ په خپل معنی باندې بذات خود دلالت کوي پوه وځي ته په ضرورت نشته فذهب المصنف وجميع المحققين المصنف او ټول محققین دي خبر دتلی دي الى ان هذا القول فاسد چې دا قول دا فاسد دی ما دام محمولا على ما يفهم منه سو پوری چې محمول دا باز باندې کوم چې دینه فهميږي په ظاهر سره لان دلاله اللفظ ذکر دلالت اللفظ دا وسه دغه ریګنه چې د سلورو طریقو باندې ستاره خبره غلطه ده ذکر لان دلاله اللفظ ذکر دلالت لفظ علی په معنا باندې لو كانت لذاته کدا ذات په اعتبار سره د وجه په اعتبار سره نه لکه د چې وی لکه څنګه چې لفظ بلافظ باندې دلالت کوي نو ولا لوجب فقار بیا دا خامخ واجب الله تختلف اللغات باختلاف الامم چې نه بدلی د اختلاف د لغات او چې اختلاف د لغات نه راتله په اختلاف د امم سره چې امت بدلیږي جو هغه ټکی معنی هم بدلیږي لکه دغه سو ټکی ده نو په فارسی کې معنی طرف ته په عربی کې معنی قبیح ده او په ترکی کې معنی سره او بدی نو کدا هر لفظ په خپل معنی باندې په ذات خود دلالت کوله نو بیا به هر لفظ معنی او په هر ژبه کې بدلیدل با و ان يفهم كل واحد معنى كل لفظ او دیم دا کده چې هر لفظ خپل ذات په اعتبار سره په خپل معنی باندې دلالت کوله نو بیا به د لفظ هر معنی بهر چاته معلوم وو هر سړی به هر معنی باندې پوهیو ان يفهم كل واحد چې پوهیدو به هر واحد معنى كل لفظ فمعنى ده هر یو لفظ باندې لعدم الانفكاك المدلول عن الدليل زګه جو مدلول خپل دلیل نه جدا کیږي مدلول خپل دلیل نه جدا کیږي نو که هر لفظ خپل معنی باندې دلالت کوله نو بیا پکاروا چې هر سړی په هر معنی باندې په هر لفظ په هر معنی باندې پوهیدل مو درم ولم تنع ان يجعل اللفظ بواسطه القرينه او ممتنع بنوي چې لفظ وکړل شي په واسطه د قرینه باندې بحيث يدل على المعنى المجازي دون الحقيقي وی بیا به دا ممکن نه و چې لفظ په معنا مجازي باندې دلالت وکړي بلکې همیشه لپاره په معنا حقيقي باندې دلالت کوله ولی لان ما بذات لا يزول بالغير ځکه معنا حقيقي دا په هیڅ حالت کې بدليږي نه معنا حقيقي په هیڅ حالت کې خدا دا او سلورم ولم تنع نقله من معنى الى معنى اخر او ممتنع بنوي نقل کول د دې یو معنی نه بل معنی دا بحيث لا يفهم منه جنب فهمي د دینه عند الاطلاق بمخت اطلاق الا المعنى الثاني مگر دا دیم معنی منقول الیه و اذا سلور خبري ممتنع دي مطلب دا چې په هر جبه کې په اختلاف دا لغت سره په اختلاف د امت سره اختلاف د لغت راځي او هر یو سره په هر معنی باندې نه پويږي او دغه شانتي حقيقي معنی په هر ځای کې غسل شي مجازي معنی غسل کېږي او منقول او منقول الیه کې هر یو چې هر یو ته نسبت کړي شي نو چې دا سلور خبري صحیح نه دي نو هر یو لفظ په خپل معنی باندې بچا خود دلالت نه کوي بلکې د دې لپاره څه ضرورت ده دا وځي ضرورت ده څه ضرورت ده دا وځي ضرورت ده وځ امام سکاګی رحمت الله علیه پر کې تعویل کړه امام سکاګی رحمت الله علیه وی کنه چې لکه دې مطلب دا ده لکه څنګه چې علم الاشتقاق والا او علم الصرف والا د هر لفظ او د هر باب خاصیتونه کې خو دي د هر باب خاصیتونه کې خو دي کنه چې دې لفظ دا خاصیت دې دا خاصیت دا خاصیت ده لکه رخوت ده نو رخوت و نرمۍ دی ویل کې نو بری کې هغه حروف داخل دي کم کې چې نرمي ده او شدت ته اجد قطم بکت چې بری کې لکه په شدت کې سختی ده نو بری کې هغه حروف دي بکم کې چې سختی ده یا دغه شانت جهر ده نو جهر معنا سختی ده زورواله ده او بری کې هغه حروف دي چې بکم کې سره سختی ده دغه شانت پدای کې دا په خاصیاتو کې تاسو ویلي چې بعض الفاظ چې دای کې لکه نرمي په بعضو کې سختی په بعض یو خاصیت دي په بعض بل خاصیت دي لگا فاچنو بری کې لگا صفت همس ته پکې او صفت رخوت ته پکې نو چې فسم ته وې فسم یعنی فاس خود میم وې نو د فاده وجنا په بری کې نرمي راشي نو د ماتول دوی هغه ماتول چې جدا جدا نشي
او چې قسم ته وې د فا په دې باندې قاف وې نو بقاف کې چونکې شدت ته پکې او جهر ته پکې نو پدې کې د معنا به شدت سره مونږ نو قسم هغه سیستم لګيږي چې کم ماچ او ټوټي شي یا دغه شان د فعلان او فعلا وزن دا هغه د بار دي فعلان چې فاعل فلام عین کلمه باندې حان کلمه باندې حرکت ته نو دا فعلان وزن به د هغه سیستم لپاره استعمالي کې بکم کې حرکت وي فعلا وزن به د هغه سیستم لپاره استعمالي کې بکم کې دغه وي حرکت وي یا فعلا کې په عین کلمه معنا مضمومه ده نو دا به د هغه سیستم لپاره استعمالي کې بکم کې انضمام وي نو موږ وایو فعلا دا وزن دا لپاره راځي چې وکم دې کې لکه صفت طبيعيه خلقيه موجود وي یا دغه سره جدا کیږي نو یا جدا کیږي غوډه رسو جدا کیږي واښو به باندې نو د دې نه مطلب دغه دی چې هر لفظ خپل معنی مطلب د دې هغه مخصوص شکل او خاصیتونه هغه تی مراد دي وقد تاوله السقاقي وقد تاوله یعنی کله تعویل کړل دی سقاقي د کومه خبره القول بدلاله لفظ لذاته چې قول بخپل لفظ باندې بذات خود دلالت کوي چا کړه سقاقي ای صرف علی ظاهر یعنی اړول د ظاهرنا وقال فرمایلی انه تنبيه على ما عليه جدا تنبيه په اسمانه چې پای باندې ائمه علمي الاشتقاق والتصريف د علم التشقيق علم الاشتقاق وعلم الصرف على امامان چاغو سوې ان للحروف في انفسها خواص بها تختلف چې د هر حرفون د پر د خپل ذات په اعتبار سره خاصیتونه دي چې په سر دې بدليږي کل جهر لك جهر شو والهمس او همس فعت شخص سكت او شدت شو لك اجد قدم بقت اخوت توسط وبين غير ذلك وتلك الخواص او دغه اوصاف او خاصیتونه تقتضي تقاضا کوي اي يكون العالم بها چې وی او کس عالم په دې سره اذا اخذ في تعيين شيء مركب منها کله چې شروع وکي په وضع کولو د اوسیس باندې په متعین کولو د اوسیس باندې چې مرکب دي دینه بیمانن دی معنا لپاره لا يهمل التناسب بينهما نو هغه نه پریری تناسب د دې څوڼو په منځ کې نه به پریری تناسب د دې څوڼو په منځ کې قضاء لحق الحكمه لپاره چې د حکمت هغه ورشي کل فصم لك فصم بالفاء الذي فها فاصر شروع شوی د جبای کې رخوت ده نو دا ویل کېږي دا فصم ویل کېږي لکسر الشيء من غیر ان يبينا ما تول یوسس کو چې جدا نشي یعنی سب ما شي خو ټول لغه جدا نشي ټوټي نشي والقسم او قسم بقاف سره چې هغه حرف شدید ده لکسر الشيء حتى يبينا ما تول یوسس چې جدا شي الګه پوه شو به معنی وان للهيئات ترکیب الحروف ايضا خواص او دا رنګ د حروف د ترکیب د پاره دغه خاص هيئت د پاره هم خواص دي لکه فعلان او فعلا په تحریک سره په حرکت سره بیان کلمه متحرک ده نو لما فيه من فيه حرکت دا اصلي د پاره استعمالي کې بکم کې حرکت وي لکه نزوان پیژنې تاسو ها سنډا په میخه باندې خجول د ویل کېږي وا په غوي باندې خجول د ویل کېږي او دا کار په غیر د حرکت نه کېږي نګيږي نو پرې کې دا حرکت والا مان ده لکه نزوان فعلان وزن حرکت والا مان ده بګي او فعلا وزن پرې کې لګاین کلمه متحرک ده لکه حیادا هغه خرد ویل کېږي چې د مستۍ د وجنه چغي وي نو هغه هم چې چغي وي نو هغه مبالغه کې بغیر د حرکت نه غونې کېږي دا چر وکذا باب فعلا او دا رنګ باب فعلا نو فعلا کې عین کلمه چې انداز غمره کنه نو دا به استعمالي نه هغه سره پاره چې بای کې لگا انضمام یعنی خطر پورې مثل شرف وکرمه للافعال الطبيعيه اللازمه دا هغه افعال لپاره چې کوم طبيعي یعنی د طبيعت په اعتبار سره لازمي چې دا دین خو یې سره نه جوړه کیږي یا جوړه کیږي د ډېر وخت لپاره لگا شروفا معنی بزرګي والا نه سړی کا هر څنګه ده دا بزرګي والا يحسن له خيستر نو هغه ودره جون خيستر او کا یخت جون خيستر او کولال جون خيستر او بهر حالت کې دا معنی جوړه کیږي نه هغه پوه شو به باندې نیو خو د پرونی سبق ته منګ ویلا چې کنایه پکې داخله او که داخله نه لاګي اعتراضات جوابات او دویم دا چې هر لفظ د خپل معنی په اعتبار سره وځي خود په دې مندلات نه کوي بلکې ډیره پر د وځي ضرورت ده واړه